نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام، او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو ناول خود د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوم چې الله تعالی دغه موقع راکړه چې د الله دغه کور چې زمونږ د فکر او نظر مرکز هم دی، د دین د صحیح تصور د حفاظت د پاره جامع مسجد قاسم علی خان ہمیشہ مرکزی کردار ادا کړی دی. په دغه مرکز کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راکړه، او بیا د خپل ټولو مرګرو او تاسو له ټولو حاضرینو شکر گزار یم چې تاسو دومره کافی تعداد کې حاضر شوي یئ. چونکه میاشت هم د ربیع الاول روانه ده، لہذا د را پاسېدو کې الله تعالی زما ذهن کې د آیت راوست د سوره الاعراف، هغه مې تاسو وړاندې تلاوت کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دنیا ته راتلل دا د الله تعالی عظیم ترین نعمت او عظیم ترین پیرزونه ده چې نه صرف ده چې الله ورته من او احسان ویلي دي، بلکې دا په کلمات القسم او تحقیق باندې موکد کړی دي، او فرمایي چې لقد من الله علی المؤمنین. قسم دې دا یقیني خبره ده
تاسو کې اکثر علما او طلباء حضرات او تشریف فرما دي چې دا لام موتیل القسم دی یا لام قسم دی بنا په اختلاف د کوفیین او بصریین خو حاصل د دواړو یو دی چې الله فرمایي زما د قسم وی قد دا یقینی خبره ده من الله تعالی احسان او پرزونه کړی ده علی المؤمنین مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم دا اذ د بعضی مفسرین په نس ظرفی او د محققین په نس باندې تعلیلی زکه چې الله تعالی لګل د دوی کې پیغمبر منهم او من انفسهم د دوی د قبیل څخه او د پیغمبر د پاره دا لازمی ده چې د قبیلې د انسانانو څخه ځکه پیغمبر دا یوازې استاد نه دا یوازې معلم نه دا یوازې ټیچر نه اگر چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې و فرمایل انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاۃ والسلام یقینا زو استاد لګل شویم نو یقینا معلم دی خود حدیث پاک دویمه حصہ وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق د مکارم الاخلاق د نوبل کیریکٹر د بهترین خویونو دا کار سر ته نه رسی صرف په تعلیم باندې د دې لپاره عملی تربیت لازم وي لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو عملی تربیت بکو هغه له ټریننګ به ورکو عملاً به ورته داخل چې د دین تقاضا صدا او دیو جن قران کریم بل زائدہ خبر وکړه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قسم دې یقینی خبره ده كان لكم في رسول الله دا کلمه د فی دا مضاف له ذات رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم نیو فرمایل چې لقد كان لكم في خلق رسول الله في عادات رسول الله في سیرت رسول الله في اعمال رسول الله وی فرمایل فی رسول الله نو پته ولګی دا چې د پیغمبر ذات علیه الصلاۃ والسلام دا په حیثیت د ذات یو نمونه ده او دا په حیثیت د ذات یو رول ماډل دی او رول ماډل تصدیق باندې معلومه ده تاسو ته چې رول ماډل کې پرفیکشن وي دا 100% اکمل ترین ذاتی تبي رول ماډل ګرځي دي شي او دی وجنا دا مسله د عقیده ده چې انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات نه خود نبوت نه وړاندې ارتکاب د ګناه کېدو نه د نبوت نه بعد ارتکاب د ګناه کېدو قاضی بیضاوی په استثناء باندې یو طبقه ذکر کړی د حشویه پته نشته چې څوک دي په حیثیت د حشویه اوس دنیا کې متعارف نه دي بلکې ما وې مرګرو ته ما اوس ورته مونږه جهاله وایو چې بعضی جهاله هغه به دا خبره کوي حشویه په تور د حشویه موجود نه دي خو پیغمبر نه ګناه کیږي نه نبوت نه وړاندې نه چې د ګناه ارتکاب کیږي نبوت نه بعد خو یقینا معصوم دی عند جميع الطبقات خود نبوت نه وړاندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات دا به تور نمونه الله تعالی دنیا ته پیش کړي او د دې وجه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله لومبنه دعوت ورکو نو د دعوت نه وړاندې یو خبره وکړه اهل مکه وته
فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون ما تاسو کې د عمر یو لویه حصہ تیر کړی دا سرویخ کاله زما ما سمواله مو کتل دي زما لکواله مو کتل دي چې ځکه له ټینیجرو د یولو سکارونو تر شلو کالو دغه زمانه دا ټرنینګ پوینټ دی دغه طبيعت ډیولپ کیږي طبيعت بدلیږي سړی رائټ یا لیفت ته ټرن کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دی وجنه حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل اذا بلغ ولدكم 10 فواخيه او كما قال عليه الصلاة والسلام چې تاسو بچي زوی یا لور لسو کالو تورسی نو مواخات ور سره کوي یعنی هغه بیا هندل کوا ټریټ کوا ډیلینګ ور سره کوا لکه څنګه چې رور یا خور سره ډیلینګ کې دباوای ما کني دا ټرنینګ پوینټس دي د بدن کیمیکلز او کیمیاوي اجزا هغه گویا بدلیږي انګړای اخلي نو کداغه وخت د ماشوم سره دی سختی وکړه او د مخ راوالو دیٹس دی اینڈ اف دی سٹوری بس اوس دې بیا کنټرول کې نه دی پیغمبر پاک څومره خسته خبر وکړه چې اذا بلغ ولدكم 10 فواخيه چې د لسو کالو شو استازوی یا استالور سختی مکو ور سره د تر مشارکت تصور ورکا د ته شخصي اهمیت ورکا بلې بچي دل تراشه یا لوري دل تراشه ستا څنګه خو دا د فلانه کار کوم داسې وکړو اوس په دې سټیج کې نه دی چې تا ته اوپینین درکې تا ته رائے درکې البته یو احساس دا غو ذهن کې راځي چې زما پلان مال اهمیت راکړي لہذا هغه کې د بغاوت ماده نه پیدا کیږي عزیزانو عرض مې کولو تاسو موږ نه مسله هغه خراب شي نو بیا ورسته مونږه کله مولا صاحب نه دعا غاړو کله پیرانو پسې ګرځو خو بیا هیڅ خیر سړي ته پلاس ته ملاويږي ځکه د پیغمبر تعلیم هغه ته پامال شوی دی عليه الصلاة والسلام نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما معصومواله مکتره دي ټینیجر چې زوم هغه کیفیت مکتره دي یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زدا سے محفوظ کړم تاسو ته معلومه ده د مکه معاشره چې دا د شراب نوشۍ معاشره و د مکه معاشره دا د موسیقۍ معاشره و د مکه معاشره دا د ټرایبل فیوډ او د قبایلی جګړو معاشره و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو شیونو نه اگر چې دا د اغه د کلچر پریویلینګ حصہ و والله تعالی د محفوظ او مامون ساتو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله الکحالیک ډرینکس یعنی منشیات ټچ کړی دي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټرایبل فیوډ او قبایلی جګړه کې کله حصہ اغسته ده حضور پاک فرمایي یو جنگ چې په دغه زمانہ کې وشو زما د قبیله او د نورو قبایلو میس کې یو طرف ته بنو هاشم او خزاعه اتحادیانو او بل جانب ته بنی امیہ او داغوی اتحادی قبایلو اوس د کلچر مطابق د کسٹم او رواج مطابق هر یو ټینیجر چې د 14 کالو دی یا داغې نه زیات عمر دی هغه دا لازمه و دا ټرایبل روایتو چې د بجنګ کې اکټیو ساخري مړی بکئی خلق بولی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زخپلو ترونو سره زخپلو کزن سره زخپل امزادو سره زخپل قبیله سره میدان د جنگ ته خو یقینا تر خو ما په چا باندې یو غش وشتل نه دي زیات نه زیات دا به کول چې مخالف سمت ته کم غش به زمون طرف تر اپری وته ما باغره واغستو ما نخپل تر ته پلاس ور کړی دي نه خپل د تر زوی ته پلاس ور کړی دي او هغه ځای به مسمکه باندې کې خو ده حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دې شی نه زما طبيعت نفرت کو چې دا انسانان ولې وجني نن عزیزانو بنیادی فکر دغه سوچ وکاو چې دا موجوده دنیا انسانان ولې وجني او به درغه وجني حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي يتقارب الزمان ويقبض العلم وتكثر الفتن ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل والمقاتله حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل
او کما قال علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یتقارب الزمان چې دنیا نه به ګلوبل ویلیج جوړ شي د زمان او مکان دواړه د ظرف دو انواع دي د دې یو بل سره تلازم دی ټایم اینڈ سپیس ساينسدانانو یو بل سره یو ځای ذکر کوي حضور علیه الصلاة والسلام ذکر د زمانو کو استغنا د مکان ور سره رااله یتقارب الزمان والمکان چې زمان او مکان به ډیر یو بل ترانیز دوشي نن ګلوبل ویلیج دی دا موبایل مونږ ورته ته سیلولر وایو او تاسو ورته موبایل وایي دی موبایل زمان او مکان دومره زیات رانږدې کړل مخکې به هغه بورډ ټلیفون والا نو مونږ به د پیښور نه چې د نو خاصه ټلیفون کوو نو سحر نه بری اپریټر ته ویلو نو هغه به لګیاو 3 غنټې به تیر شي بیا به د ریمایندر ورکو هغه به زه ټرای کوم چې دا نمبر ملاوي شي اوس دې ځای دا هغه نمبر ډایل کې د جلیل جان دې نمبر ډایل کې خو پیسې نه لګي دې مال همیشه مس کال راکړي خو بار تقدیر په یو څو سکند کې دغه مس کال ما ته ریسیو شي او زه واپس ته بیا رنګ ورکم عزیزانو عرض مې کو تاسو خدمت کې چې اوس دا دنیا دومره زیات یو بل ترانیز دی شو چې په 12 یا 14 سکند کې د امریکای نه ته نمبر ډایل کې پیښور ملاوي شي پیښور نه ډایل کې لاس انجلس او کیلیفورنیا ملاوي شي یو د دنیا یو اړخ دی د ګلوب یو سایډ دی دویم د ګلوب بل سایډ دی د سره چې بیا زه خبرې کوم نو دی وای دلته د ورځې 11 بجې دي نو زه ورته مونږ سره د شپې 11 بجې دي نه دا سره د ورځې 11 بجې دي امون سره د شپې 11 بجې دي دی وای دا ستاده خار کم ځای دی ما ګوره دی 11 نه دا پته ولګیدا چې په دې ګلوب کې سره دن نه نه وته شوې نو چې زه دې ځای په لاس انډس کې په دې ګلوب کې دن نه وته په خور کې براوته ځکه ما دا بالکل یو سټریټ لاین دی عزیزانو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي یتقارب الزمان ويقبض العلم چې زمان او مکان به یو بل تر نږدې شي دې ته وایي دی prophecies of the holy prophet صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشنګویی تاسو اکثر علما طلبه حضرات یې دې لپاره خو کتاب د ابو نعیم دلائل النبوت رحمه الله نو دا قدر ته ملاوي کې نو بیا ځان د پاره واخلې د حافظ ابن ابو نعیم صاحب د حلیه الاولیاء تاسو مشکات کې کله رواه ابو نعیم خوایي کني وایي نو دا د ابو نعیم کتاب د ډېر بهترین کتاب د دلائل النبوه نو حافظ ابن نعیم هغه حدیث نقل کړی دی یتقارب الزمان ويقبض العلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علم به قبض شي اوس علم یقینا قبض شوی دی معذرت سره معذرت دستاسو مرګي تاسو غو یو ابنا طالب صحیح د مدرسې سره می تعلق دی دغه نصاب سره می تعلق دی خو د نصاب سره مونږ هغه عمل شروع کړی د مولانا روم مری متجو کړی دی مولانا روم واقع نقل کړی دا چې یو نقاش ته یو سړی راغی وې زما په دې شابانه مال اسمره جوړ کا نو ورتال ته د امریکا کې ټیټوز وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وشم وای زمانه د پیغمبر او زمانه جاهلیت کې دا د فاحش خو نشانی و چې هغه برنګ سرمنه کې دنه په سرنج ورننه است یا به پچنی لا ګول پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله الواشمه والمستوشمه واشمه چې دا عمل کوي مستوشمه سین د استفال طلب د پاره د سینه تقاضا کړی چې مالو کا چونکه دا شناخت او آئیډنټیفیکیشن سمبولو د فحاشه لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام په لعن وی او اسهم دا بدن له تکلیف ورکول دي چې سره نه ضرورت سره څوک دې باندې ګل جوړ کی سرمنه کې دنه څوک نو مولي کی څوک بلا نو مولانا وای چې نقاش دا یو سره راغوي مال په دې املا باندې اسمره جوړ کا ناغه سرنګ درنګ راډک نو چې دا شستنه ورمنډ راغو در داسې خو دې داسې کې ودا ولا غوږ جوړوم وګورته دا غوږ پرې ده ناغه پرې خو ده نو بیا بل ځای سرنګ ورننه است ودا سکه ودا ولا پوزه جوړوم ته دا پوزه پرې ده نو بل ځای ورننه است ودا سکه ودا ولا پنجه مړه خو چې کوم ځای به غسرین ورننه است سړی بدر دیدو ودا ولا پرې ده نقاش ته غوسورله پاسه خدای دې به خو باسه ما داسې زمرینه نه کتل چې غوږی هم ني پوزه هم ني خلی هم ني خپې هم ني لکای هم ني
نو څنګه هم نساء سره دغه چلو کومګو دا غوږی پریدا صحیح ادا پوزه هم پریدا ځکه دا اټمی دور دی ټول خلک مليان کېدلم غواړي اټمی انداز سره صحیح شو زمونږ یو مرګرو هغه د سیاستي او صفوف پکار دی چې سړی داسې کرل کی یا په ګرندر وای او سړی داسې او پکې ټول حدیث ورته یاد شي نازیدانو عرض میں کوره تاسو خدمت کې چې اوس لعن الله الواشمه والمستوشمه حضور صلی الله علیه وسلم لعن په وشم استشام باندې اوه مولا روم واقع نقل کړه چې هغه نو دین نه دا د مولا روز مری جوړول دا خبره نه ده طلبه حضرات خصوصا تاسو خدا خبره علم حدیث کې ویل ده چې کثرت درواتو که قوت دراوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي جزاک الله قوت دراوی نه کثرت درواتو نه کثرت درواتو ځکه ویک پلس ویک پلس ویک پلس ویک چې ډیر زور لګي نو مرتبه د حسن لغیره ته ورسي مرتبه د حسن لغیره ته ورسي چې سورس ته په څلورمه درجه کې سورس ته په څلورمه درجه کې او قوت دراوی د حدیث مرتبه به صحیح لذاته د حدیث مرتبه به د صحیح لذاته نازیزانو یس همیشه کوشش کوئ چې قوت پیدا کړي علمي ځکه هر یو شی په دنیا کې اوورفلو دی هر یو شی مدرسې هم اوورفلو دي طالبان پکې هم اوورفلو دي او علمي قوت نشته نو حضور علیه السلام فرمایل ويقبض العلم علم به قبض کړي شي او حضور علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث کې د دې حدیث فردر الابوریشن یا د دې مزید تفصیل بیان ک چې ان الله لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فظلوا واضلوا او كما قال عليه الصلاه والسلام الله تعالی دا څه نه کوي چې دی عالم د کله علم داغه د قلب او دماغ نه وباسي داغه د سینې نه واپس واخلي د خدای دا قانون نه دی ولكن يقبضه بقبض العلماء او چې کوم علما دي پوهان هغه باندې مرګ برازي یو نیچرل پروسس دی ټول خلق بمړيږي او نور خلق هغه کې علمي قوت باندې پیدا کیږي نتیجه بدای اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق به جاهل سرونه نیولي یا رؤوس جمع دراس په معنا د رئیس او په معنا د مقتدا چې خلق به جاهلانو نه مقتدا جوړ کړي ایو فتوی ور کوي فسئلوا وافتوا فظلوا واذلوا پخپل به گمراهي او نور خلق به گمراه کوي نو محترم ورونو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایل ويقبض العلم او درې وی فرمایل وتكثر الفتن فتنه بزیات شي او عزیزانو داسره فتنو دور دی الله تعالی رحم وکي د منقر عثمان صاحب راغله دي نو د پاکستان د لوی خار سره تعلق ساتي د توحید هغه ځای خلک هغه کلیر دي چې د دنیا کې سکیږي یا د ملک کې سکیږي دا غیم ځین انکار نه کوي صحیح سوچ ناز دي at the helm of affairs د دې معاملاتو په سر کې څوک راستي چې موږ دنیا کې ټول څه چې کیږي دای ته پته را قسم دې کوي ته پته دنیا کې څه کیږي نتیجه به سي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یاتی علی الناس زمان یختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الظان من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أي بي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيه حيران رواه أحمد والدارمي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی once again the prophecy of the holy prophet د حضور علیہ الصلوۃ والسلام بل پیشن گوئی امام دارمی او امام احمد مستد کی حدیث نقل کړي دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی په خلق یو زمانہ را روانه ده یحتلون الدنيا بالدين مرګره ته وي ما دنیا دار خود دنیا دار هغه کارم د دنیا کوي هدف هم دنیا ده کارم د دنیا کوي هدف هم دنیا ده خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یحتلون الدنيا بالدين د دین میدان کې یا د دین په نامه کار کوونکی دا غي هدف بم دنیا وي صحیح ما پرونه بلورس په دا کوټه کې الته مرګرو ته ذکر کوو ما ورته پالیټکس اسلامایز کې اسلام مو پولیټیسایز کوي صحیح مې دا جمله ران سره ولیکي چې پالیټکس اسلامایز کوي
اسلام مو پولیټیسایز کوي دا خو د کل نه جز او د جز نه کل جوړول د قلب موضوع ده منطقيان وایي حرام دي قلب موضوع منطقيان وایي حرام دي چې کل نه جز جوړول او جز نه کل جوړول ما اسلام کل دی پالیټکس دی یو حصہ ده پالیټکس دی یو زمونږ د رد قبول معیار هغه پالیټکس دی یو لوی عالم به د دین خبره وکړي خو کتا سره په سیاسي فکر باندې یو نه دی ته والله کدا قرآن او یا د حدیث اوري انا رواجی شرعاً حرام دي اسلام مو پولیټیسایز کوي پالیټکس اسلامایز کوي کوم سیاست چې دی هغه اسلام پسې ولګوا اسلام سیاست پسې ملګوا او زیدانو په دغه دور کې جامع الصفات امام پیدا کیږي نه جامع الصفات امام پیدا کی امام ولی الله رحمت الله علیه هغه د خلافت تذکرہ کړی دا بیا د خلیفہ صفات ذکر کړی دي بیا فرمایلی وقل ما یوجد څه ویلي وقل ما یوجد قلیل تر متصف په دې صفات او شخص پیدا کیږي ځکه دا قحط الرجال زمانه ده دا قحط الرجال زمانه ده کله کله زمونږ برګریم جذباتيان شي زمونږ برګریم جذباتيان شي یاره نه بس ده نو ما ورته ما یاد کړه خو وګوره دیکھو تم اوس دې دور کې ابو بکر پیدا کول شي امکان نشته عمر پیدا کول شي عثمان او علی او معاویه پیدا کول شي ابو حنیفه احمد شافعی او مالک پیدا کول شي نو ما چې نه پیدا کیږي نو دې ماحول کې وګوري چې دې کې خسړې سوک دی نو ما ته ترا ته وایا نو ما ورته مې په دغه دور کې اگر چې مې زوس دې ملک کې نیم خو ما په دغه دور کې زعلا وجه البصیرت وایم چې په دغه سیاسي میدان کې د مذهبي خلکو لپاره د ټول نه بهترین جماعت ته جمعیت العلماء اسلام او د ټولو لپاره خلیډر د مولانا فضل الرحمن سره عزیزانو دا جذباتیت مکوئ ځکه زه خود نه تکبیر د میدان نو ته غټ تکبیر ده صحیح ها نره غټ تکبیر لور غلیم بهر تقدیر عرض به کور تاسو خدمت کې چې دا خبري دا د سنس دي دا د هوش خبري دي ها البته ما اوس مرګرو ته ما المسائل بالوسائل دي حیات آباد کې اوس مرګرو سره لګیاو دستاسو ډي اي جي سره زماره رشتہدار د غمرا سره ناستو نو ما ورته ما دا المسائل بالوسائل د فکر خبره کېدنه ما المسائل بالوسائل دي ملک کې ما وسایل محدود دي یا انریچ شوی دي وسایل یا محدود دي یا انریچ چا په مهنت نه کړي فکر دې چا په مهنت نه کړي تم رسمه کې شاړې پرتی دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای ما ته عمر ګروی دا کارل مارکس ما ته حنفی ښکارې ده دا کارل مارکس ما ته حنفی ښکارې ده نازیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې د زرعي پیداوار زمکه معطله پر خودل شرعا ناروا دي کمالک از خود نشي آبادوله دا به آبادکار ته ورکیږي ځکه دا زیاته دا مالک ځان سره نه کوي معاشري سره کوي دا زیاته دا مالک ځان سره نه کوي ټول ملک سره کوي ځکه دا غزمکه ک کنال دا لسمنه دانه ته پیدا کیږي یا شپږ منه دانه ته پیدا کیږي چې معطله پاتې شو په شپږ منه دانو باندې ډیر روز لپاره ډیر کسان مړیدل هغه خلک ودی پاتې شو محترم ورونو بهر تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ويقبض العلم وتكثر الفتن ناغته مې ذکر کوم المسائل بالوسائل مسائل دا په وسایل حل کیږي مسائل مونږ همیشه مسائل په معجزات حل کوو مونږ مسائل په معجزات حل کوو اوس معجزه دا کثیر الوقوع دا نادر الوقوع دا ورته معجزه وایي معجزه کثیر الوقوع معجزه دا نادر الوقوع کله کله کیږي ماوی په دې مسله باندې یوازې علامه تفتزانی نه پوي یوازې امام نصفی نه پوي یوازې علامه قاری نه پوي ما غدا امریکای غیر مسلم په پوي دی غوي میریکل هپنز بٹ سم ټایم میریکل هپنز بٹ سم ټایم معجزه واقع کیږي کله کله معجزه واقع کیږي خو چې کوم قوم به همت شي د خپل همت نه دي د معجزې په انتظاري مونږ هم ټول د معجزو په انتظار یو صحیح چې معجزه به کیږي ټول مسلې به حل شي عزیزانو دا څه بالکل نه کیږي دا سنت الله نه ده دا د الله تعالی قانون نه ده ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا دا الله په سنت کې نه چینج راځي نه اورشن راځي صحیح نه چینج راځي سنت به هم هغه چې کوم د ابتدا روان دي صحیح نه پکې ورشن راځي چې دا یو سټریټ لاین ده د الله سنت پر روان نه هغه به بوله ډایورشن ورکی چې د لیفت سایډ ته ور الله وی ولن تجد لسنت الله تحويلا دغه ورشن هم راځي دا چې په کوم سټریټ لاین
د دنیا د ابتدا روان نه په هغه انداز رواني. موږ ورته let nature takes its course چې فطرت پرېدا چې پلنجان ورسي. فطرت پرېدا چې پلنجان ته ځکه فطرت ته څوکلار بندي دې په خپل تبا کیږي. کله چې باران وشي د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاري، د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاري. زمونږ د کلی میس کې خور دی، خور دوه درې کاله په شکال کې هم سیلاب باران نو سیلاب رانغه خلکو هغه ځان له کوټي په سرورم کال باندې دومره ډیر باران وشو خو چې نه چې خپل کور شروع کو یا سبحان الله بنگلا د سخمي په ځای کې سره پر لاندې صحیح. نو بیا دا افسران راغلیو ناغه لیکلې خسارې لیکلې. نو یو غریب بابا اوس پر د خدای له بخي هغه په کې یو کچ کور جوړ کړو ناغه بوله داسې مخلای سیوې دي دا ما کنه زمانه مولیکا کما ته څه شی میلاو شو نو چې هغه افسر به داسې لر بیا بل لاره بتاش دی وره وسه به دغه ځای ما کوټه ناغلم غوسه ورلا وی بابا دې ځای ته نوم به تراغلې کړه خور ناغور ته داړم به ورته خور لاغره ته چې خور کې کوټه بهادر خود به ګرځول ځکه تا نیچر تلار بندولا نو نیچر تلار باندې الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. د سوره روم دا آیت یا سبحان الله زما اوراره ده هغه په دا باټنی کې کیسه ذکر نو کیسه یو لیکلو کیسه د مقاله هغه عنوان the effects of pollutants on roadside plants. effects of pollutants on roadside plants چې pollutants کوم شی چې آلودګي پیدا کوي د دې د سړک په غاړه باندې په ولاړ ونو او ګټو باندې ساسري رکشي دا pollutants دي. دا pollutants دي او دا په 67 او په 69 والا ټویټا کرولا کې ډیزل انجن اچول دا pollutants دي آلودګي پیدا کوي. صحیح. بلکې ما خو دلته وکتل په خدای راس پګمې مې سوځې دي دا ملک مې سوځې دي چې تاسو زبردست لګیو ما الله دې رحم وکړي. الله تعالی دې ملک نگران او نگهبان تا ټول امين وایي. اوس هغه بیا چې مقاله ولیکله وجدي باندې یو آیت فکر دی حدیث چې دې موضوع سره متعلقي مورته د سوره روم دا آیت ولیکل هغه په کتاب په عنوان باندې ولیکل چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله تعالی فرمای فساد disturbance disorder mischief اضطراب دا پیدا کیږي پزمکه هم او په سمندر کې هم بما كسبت ايدي الناس دا د خلقو د عمل او دا غي د کړو افتر افیکټس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله تعالی و اعلام لعاقبت الله تعالی و استلام کوم لام دا عاقبت ته ليذيقهم بعض الذي عملوا عاقبت او انجام کار داده چې دې ته بددي مزه الله تعالی ورچکاوي. ليذيقهم بعض نکل بعض الذي عملوا کله را تعالی چکاو کړ په ټول مړي دا مونږ چې څومره پالوټنس پیدا کړی دي ټول مړیګو ګلوبل وارمنګ شروع ده. دومره لوی چینج راغی دنیا کې د ګلوبل وارمنګ څخه عزیزانو د بمونه خلاصيږي د بارود خلاصيږي د جهازونه روان دي د ګاډي روان دي د پټرول سوځي د ډیزل سوځي د اوس به سی ان جی سوځي بیا ورپسې یو بل شی راځي او ایثانول راځي او بلا اوس د دې افټر افیکټس دا خو به خامخافیس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان ون وی ار دی اذر په خپل پروفیسیز کې ونس اگین د ابو نعیم کتاب واخلې غرق استډی کوي. ابو نعیم کتاب واخلې ان ډیپث استډی کوي. عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وتکثر الفتن فتنه بزیاتیږي او څومره فتنې دي ما چې کوم حدیث روایت کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاتی علی الناس زمان یحتلون الدنيا بالدین چې دنیادار خو هدفم دنیاداری ده او کوم دنیاداری او ما طرف ته وګورئ دا ټول ذمہ دار خلک ناشته ځکه مرګرو ته وایم وان پیسې کده مقصد نه خدای ته وګوره د خدای نوم ورته پاره مې استعمالوه که پیسې د مقصد د پیغمبر نوم مکیش کوا که پیسې د مقصد قرآن او سنت مکیش کوا که پیسې د مقصد دین او شریعت مکیش کوا د دین کار د الله د پاره کوا د پیغمبر نامه د الله د پاره اخلا د خدای نامه د الله د پاره اخلا دین او شریعت د الله د پاره او هم دنیاداري د پاره بل څه کار کوا نه لپاره بل څه کار کوا. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل يحتلون الدنيا بالدين يحتلون الدنيا بالدين. زمونږه زیات اشاره کوم به تاسو پوه شئ
او زاغي باندې پویول نه غواړم. یو ځای د مدرسې چار دیواری لګېدلې و او ټول عمر باغې لپاره چنده کېده، خو دغه چار دیوارۍ نه علاوه چې یو خښته پکې اضافه نه شوه. نو ما دې ملګرو ته به درس کې ما هغلته یو مدرسه ده، همیشه ما چنده کېږي مدرسې دپاره، خو دا مدرسه ده چندې دپاره، همیشه وي چنده برای مدرسه، خو ما دا ده مدرسه برای چنده. صحیح. نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې که دنیاداری دې مقصد وي، دا چیټینګ دا د دنیا او د آخرت تباہی ده، داسې نه دي کول پکار. او عزیزانو ځانن چې ما او تا دا وهل او ډبول خورو، د هغې وجه هم دقه ده چې مونږ همیشه د دین نامه هم دنیا لپاره استعمالو. او حضور پاک فرمایل پروفیسی د پیغمبر غلطیږي نه، یختلون الدنیا بالدین. اختلال وای اکوپیشن تا، اکوپیشن تا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دنیا خانه به پرکې د دین په نامه باندې، یعنی دنیاداری به کوي د دین په نامه باندې. یلبسون للناس جلود الظان من اللین. د خلق وړاندې به ځان باندې داس یو سرمنه چولی لکه څنګه چې د ګډ سرمن نرمي دومره صاف وي. یلبسون للناس جلود الظان من اللین. پیغمبر علیه السلام فرمایي السنتهم احلى من السكر. خبره چې کې دومره خوږې وي لکه چینی چې څومره خوږه ده، بلکې دا غین هم چې احلى من السكر. وقلوبهم قلوب الذئاب. خزرونه به د درندگان شونه نه، بدبوې زړونه به، د خون خرابې والا زړونه به، د انسانانو وینې څکلو والا زړونه به، د انسان د ژوند به په نظر کې قدر او قیمت نه، انسان به د په نظر کې انسان نه ښکاري، ځکه د مقصد یې بل شی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یقول الله تعالی وی ابي یغترون. دا خلق زما د رحم و کرم په نامه ځان له دوکه ورکوي. ابي یغترون. دا خلق زما لکه الله رحیم و کریم دی. صحیح. نو الله تعالی وی ابي یغترون. دا خلق په ما باندې ځان له دوکه ورکوي. مونږ ورته سیلف ډیسپشن، سیلف ډیسپشن چې دا سره د ځان له په ما دوکه ورکوي، د سیلف ډیسپشن څه کار دی؟ لکه شترمرغ، دا یو مرغه دی. څه ورته شترمرغ هلته په امریکا کې ورته آستریچ وایي. نو دا آستریچ او ما ولیدو ملته د چرته لیدل، ځکه د کراچۍ ته سو واره دا خو د قاری عثمان سره ورته نو خوله. نو بهر ته دی آستریچ یا شترمرغ دا یو غټ ځناور دی، او شترمرغ ورته هم ځکه وایي لکه په حیواناتو کې شتر غټ نه، په مرغانو کې هغه دی. دا د مرغانو اوښ دی. دا څه شی دی؟ دا د مرغانو اوښ دی، یو لوی شی د شترمرغ، خو چې څومره غټ دی دومره ښکار آسان دی، ځکه دا شی بې وقوف دی، د سیلف ډیسپشن شکار دی. دی په صحراو کې اوسي، نو چې کله ښکاریان وویني، ښکاریان نو د سترګې پټې کړي او خوله په ځمکه کېږدي. اوس د ده په ذهن کې دا دی چې ما ته څوک نه ښکاري، نو زه هم چاته نه ښکارم. دا د سیلف ډیسپشن دی. وایي چې ما ته څوک نه ښکاري نو زه هم چاته نه ښکارم. صحیح. زما یو وړه نسای ده، وړه نسای ده. نو کله کله زاګې ته لږه سختي وکړم، نه غوسه شي، نو سترګې پټې کړي، وایي چې تیاره کړم درته، ځکه هغې ته تیاره شي، وایي په دې ټول تیاره کړه، هغه ورګه تیاره کړم درته. شترمرغ هغه سترګې پټې کړي، د سیلف ډیسپشن شکار دی. عزیزانو ښکاري راشي ډېر په اسانه غېږ کې راوالي او راوچته کړي، ځکه دا شترمرغ دې ځان له دوکه ورکوي. الله تعالی فرمایل ابي یغترون. دا خلق په ما ځان له دوکه ورکوي. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابونه تپوسو کا تدرون من الکیس، زیرک، ہوشیار، کلیور. موږ ورته په دنیا کې سمارټ وایو، چې سمارټ پیژنې سمارټ څوک دی، کلیور څوک دی، زیرک څوک دی، هوښیار څوک دی. اگر چې هر سړی دا دعوه ده چې زماغونه بخلول لا دنیا کې خدای پیدا کړی نه دی. هر یو سړی وایي چې افلاطون دا زما شاګرد ارسطو د به موږ له چل غوښته، دا موږ له چل غوښته. عزیزانو د هر یو سړی دعوه ده چې زمانه زیات هوښیار بل څوک نشته. حضور پاک تاسو کا تدرون من الکیس. تاسو ته پته ده زیرک، هوښیار، کلیور، سمارټ سړی څوک دی؟ صحابه جواب ورک الله ورسوله اعلم. خدای او د خدای پیغمبر خپوی دی. حضور علیہ السلام فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس زیرک سړی هغه دی دان نفسه، دان یدین، دان یدین دینن. نلس معانی دي کامن لفظ ده د نلس معنو د پاره لفظ دین. ما کان لیاخذ اخاه
فی دین الملک په معنا د نظام راځي، په معنا سره په معنا د نظام راځي، دین په معنا د معاملې او د جزا راځي. متنبي وی فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. صحیح تاسو به دا صرف دا واستای سره نو دا متنبي مولوی څه چې د ډیره خبره کړې ده چې فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. ما یوار دالته په دا کړي کې بیان کو نو د متنبي د درې شعرونو حواله مې ورکړ. یو کاکا ماته وی دا متنبي کې دا وسوکو دا متنبي وسوکو ما دا عرب الرحمن بابا. فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. چې کله شر داسې شو جګړه داسې شو فامسى وهو عريان اصبح امسى واصحاب اللباء ما فتى ما دام من فك ليس باشد اصطفى. تاسو اوس نه تعامل یادوي کړئ فمشكله یادوي كان صار اصبح امسى واضحاز اللبات ما فتى ما دام من فك ليس باشد اصطفى. متنبي اصبح او امسى دواړه په یو شعر کې ذکر کړی چې فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. چې زمونږ او د فلاني میس کې سوای د دشمنانو بل هیڅ تعلق پاتې نشو نو موږ ورسره هم هغه چلو کې چې دوی سره ورچل. دا معنی دا چې موږ ورسره هغه چلو چې دوی موږ سره دناهم كما دانوا او جزيناهم كما فعلوا بنا. هغه بدلم ولا ورکړه چې کوم عمل موږ سره کړو. نازیزانو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې دین په معنا ده نل سمانو راځي لفظ دی کامن مشترک دی د بلا ډیرو معانی په میس کې. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مونږه همیشه ترجمه کوو چې دا مالک د روز جزا دی. دا مالک د روز جزا دی. دا مالک د روز د معاملې دی. دا مالک د روز د معاملې هم دی. مالک یوم الدین دی. مالک د روز د اسلام هم. ان الدین عند الله الاسلام. د اسلام د روز مالک دی چې هغه ورځ د اسلام ورځ ده چې کامیابی په اسلام موقوف ده. په ورځ د دې وجه ورته یوم الدین وایي دا د اسلام ورځ ده. د اسلام نه علاوه بل شی پکې کارګر نه دی. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ابي یغترون دا خلق په مازان له دوکه ور کوي. نو صحابهونو حضور ته پوښتنه کا تدرون من الکیس. تاسو ته پته ده چې کیس څوک دی، زیرک څوک دی، دانا څوک دی، ہوشیار څوک دی؟ ای وی جی الله او دا الله پیغمبر ته معلومه ده. ویل کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. کیس او زیرک هغه سره ده دان نفسه. عام طور من ترجمه کې عرف نفسه چې چا ځان او پیجندل دا یو معنا ده. من خطر جمع ده الکیس من دان نفسه ای عامل نفسه وحاسبه. عامل نفسه وحاسبها چې چا خپل نفس سره معامله وکړه او د احتساب ته وړاندې کړ. اوس موږ ټول ورځ لګیایو او پیغمبر اسلام والسلام فرمایي کما قل سره د آغا چې د بل احتساب کوي خپل نه کوي. ته د بل غیبونه او غته باندې شماري تا خپل هر یو غیب شمارل دې کنه دې. موږ همیشه الان بدني اعتبار سره کزما بدن کې تکلیفي دا غي د پارزه کمسان لرم تشویش لرم ډاکټر ته ځم سپیشلیست ته ځم جلی جان صاحب ته څو خړا ډاکټر پیژنې چې مانه ډیر فیس وانه خلې او چیک اپ مې وکړي. ولی ځکه ماته احساس دی چې دا شی ما لپاره تکلیف دی په بیماری ما لپاره تکلیف. اوس روحاني اعتبار سره چې کوم شی ما او تعالی لپاره تکلیف دی دا غي په اساس مونږ همیشه په بل نظر ساتو په ځان نظر دغه دا بیماری ده دغه بل دا بیماری ده او دغه بل دا نو چې ستا خپل بیماری ته د سره توجه نشته احساس ورته نه کیږي. چې احساس نه علاج وکړي او چې علاج نه کې شفا به څنګه حاصلېږي. نو حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې الکیس من دان نفسه. زیرک سره هغه دی چې خپل ځان سره معامله وکړه. حضرت عمر وی حاسبو قبل ان تحاسبوا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حاسبوا انفسكم مفعول مقدر ده. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. خپل ځان سره احتساب وکا د ځان محاسبه وکا مخکې د دینه چې تاسو سره محاسبه وکړئ چې then you will be too late. بیا به ډیر لیټ هغه بیا موقع نه ده چې ریکوري وشي چې ریپیر وکړي
سمرمتو کې شیری گین کې ځکه بیا به ډیر لیټ هي. حضرت عمر فرمایي چې حاسبو قبل ان تحاسبوا. او عزیزانو صحابه کامیاب ونیو د خود احتسابای د عمل نه به ځان تیرو. خود احتساب موجوده په اکنامکس کې یو لفظ دی، یو اصطلاح ده، یو ټرمینالوجي ده، سیلف اسسمنت. څه شي؟ سیلف اسسمنت چې د انکم ټیکس لپاره سیلف اسسمنت وکړه او بیا ګورنمنت ته یو کا دغه مغرب هغه د اقتصاد په حواله باندې کامیاب ذکر هغه کې هر یو فرد ځان د سیلف اسسمنت ته دی. دا نه چې هغه اولیاء دي خو هغه یې په یو داسې جخ کې تړلې دي چې یو سړی ځان د سیلف اسسمنت ته دی او بیا ټیکس ګورنمنت ته ادا کوي. کني اوس دراتلم یا سبحان الله د پیښور خار روډونه به کتل صحیح نو موږ قدرت په حکومت رامنډکو حکومت باندې رامنډک حکومت د کار نه ده دی روډونو ته وګور ازیده کار یو سړی د خپل گریوان کې وکتل چې زه د کارم زه چې سوره ګټم انکم ټیکس کوم ګورنمنت ته هر یو سړی په دې فکرمند چې غلا به څنګه کوم شی به څنګه. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دوی بزان د سیلف اسسمنت ته روما بیگا مرګرو ته ذکر کو. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کله چې وفات کېدو فلزوی راوبل عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله تعالی ورته عبدالرحمن تلارش ابو عبیده بن الجراح ته دا وزیر خزانه وزیر خزانه امین الامه و امین الامه ترشه وزیر خزانه ته پته ته ولګو چې د 2.5 کاله کې ما د بیت المال نه څومره تنخواه غوښته ده ما بیت المال څومره تنخواه غوښته ده هغه لاړو چې واپس راغی وېجستا ټوله تنخواه 2.5 کاله کې د 900 درهمونه لغوندې زیات ده 900 درهمونه لګه زیات ده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته عبدالرحمن په خیبر کې زما زمکه ده زما د وفات نه بعد بدا خرڅه کې نو دا 900 درهم وو واپس ابو عبیده ته یوسه بیت المال کې به داخل کی او ورته وی عبدالرحمن ته لګو ګوره چې زما په پراپرټي او په جایداد کې سوره اضافه شوې ده چې کله نو خلافت غستره چې جایداد به سوره زیات شوې ده هغه ورته وی چې اضافه پکې شوې ده یو غلام هغه د ماشومان ټیک کیر کوي د یو اوخه سوشي اوخه او یو ستا پراپرټي کې اضافي صادر دي د خلافت نه بعد راغله دي. حضرت ابوبکر ورته زما وفات نه بعد بل درې واړه واخلې حضرت عمر ته به یوسه چې د بیت المال کې داخل کی او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا درې واړه د جنازې نه بعد راغل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جلا شو. حضرت ابوبکر قبر ته وکتل رحمک الله یا ابن ابي قحافه ابن ابي قحافه خدای دې تا باندې رحم وکي خو یو داسې رول دې جوړ کو چې مستقبل کې د راتلونکو حکمرانانو د پاره دې ګرانی پیدا کړه ځکه د سیلف اسسمنت دا اره دې خود احتسابای نه وسوک ځان دی رہی. عزیزانو نو عرض مې کو د تاسو خدمت کې خود احتساب اوس مونږه ابوبکر نشو جوړې ځانو مړو عمر نشو جوړې ځانو مړو خو هر تقدیر هر یو انسان لا یکلف الله نفسا هر یو انسان په خپل وس پړ دی چې څومره د وسوي باید ځان د خود احتسابای نه تیر کی. او زما په خدای قسم کامیابی رازم دغه کې مزمر پروت دی چې مسلمانان ځان د خود احتسابای نه تیر کی. هر کې برماست ازماست دا ما او تا چې نن وال خرو دا د خپل اعمالو د وجه خرو دا د خپل کردار د وجه خرو. علامه امیر شکیب ارسلان یو ډېر خاجی کتاب لیکل دی او په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې امت مسلمه او ملت اسلامیه نن په دا موجوده دور کې ډیر زپره نن شپېتاو یا کاله مخکې دا کتاب لیکل دي هغه وخلا دا شی نو خو هغه وایي چې ډیر زپلې دي ځکه دا زمونږه انحطاط څه شي دا زمونږه انحطاط او زوال دا خو خصوصا وکالو را سره روان دي خصوصا وکالو را سره. علامه ابو الحسن الندوی د کتاب لیکل ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صحیح چې مسلمانانو انحطاط شروع شو دنیا ته هم خساره وشو مسلمانانو ته په خپل هم لوی خساره وشو. نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې علامه امیر شکیب ارسلان هغه ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې زه په دې فکر مندم چې نیچرل ریسورسز الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي دي د دنیا او د ګلوب مینز دا مسلمانانو ته ورکړي دي جی د جهاز رانای د پاره بهترین واټر ویز دا د مسلمانانو په لاس کې ورکړي دي را میټیریلز دا مسلمانانو لور کړی دي. اوس په ماده دنیا کې خټولر سدای سره دي خدای ذلیل ولې څه شي ذلیل ولې نو د شپې مې خوب کې حضرت ابوبکر وکړ رضی الله تعالی عنہ به ما ورته وی چې انت ارحم امه محمد بامه محمد صلی الله علیه وسلم
پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم زما په امت کې زمانہ بعد زیات مهربان شخصیت حضرت ابوبکر ارحم امتی بامتی ابوبکر بما ورته انت ارحم امت محمد بامت محمد صلی الله علیه وسلم. خدا زوال اور دې علاج څه دی؟ حضرت ابوبکر راته یکونون کذالک ما لم يعملوا بالاخلاص چې دوی به دغه سوي چې سو پورې دی په اخلاص عمل نه دی کړی. نو ما ورته اخلاص مین سنسیارټي د زړه د اخلاص عمل کول. حضرت ابوبکر وینو ما لم يعملوا بصوره الاخلاص چې سو پورې په سوره اخلاص باندې عمل نه دی کړی. نو زه مشوش شو به ما ورته چې حضرت د سوره اخلاص عمل سره تعلق نشته، د دې تعلق او عقیده سره دی. سوره اخلاص تعلق قل هو الله احد. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکسان رالل وصف لنا ربک تم تدا خدای رب الله الله بیا بیا کې سب بیاګرافي او سوانه عمرې څخه شجره نسب خو اتوخه چې دا ستاسو خدای شجره نسب سره بایولوژیکل ټری سره د زوی د چا د پلار د چا د رور د چا د کومه قبیله سره تعلق دی د سره جوړ دی سب لادا صف لنا ربک. نو جبريل راغه وې دای ته وایا قل هو الله څورته وایا قل هو او دغه سفیشن جواب دی کافی شافی جواب دی چې دوی ته وایا هو الله. صحیح نو هو مبتدا او الله خبر اول او حدث خبر ثانی. صحیح اوس د خبر ثانی ضرورت شو دا فردر الابوریشن د پاره دی تفصیل او تشریح د پاره دی. اذروایز جواب خوش الله چې ته دوی ته وایا چې هغه الله د لیونی زامنو دغه متعلق دا سوال نکېږي چې دوی د چا د پلار د چا د شجره سره تعلق چا سره دی رشته چا سره دا جوړ د سره دی. هو الله هغه الله دی. خبر خلاص شو. ورپسې و فرمایل احد چې دې اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي دې اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددي نسبي چې دې اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددي نسبي. او چې دا وام یو نظام وحدت دی څه شي دا کوم وحدت دا عددي نسبي یعنی دې پسې دوه روان دي. ما وی یو بس ته فورا الار شوي جوز بدا مولوی صاحب وي دوا بیا وای درې خو چې زوام یک یو ایکسپیرینس بس خبره په غزا ادري ده چې دین رستم سنشتا یو نه وړاندې خو مسلمانه د څه شي نشته خو چې تا وی یک یو دین رستم څه شي نشته دې ته وحدت ذاتی حقيقي الله تعالی واحد پرپز نیونه وي احدونه وي چې دې یک یو د وحدت ذاتی حقيقي او الله الصمد څه شي الله الصمد. ابن عباس سے وہی من يسمد الیه فی الحوائج ولا يحتاج الى احد چې دا هغه ذات دی چې ته په ټولو حاجتونو کې رجوع کول شي د اچا ته حاجت نشته. البته ذکر الله شم دی ادارو ته لیکچر ورکول له بیا غوی همیشه ته پوښتنه کنسپټ اف گاډ ان اسلام څه شي کنسپټ اف گاډ ان اسلام د خدای تصور اسلام کې نو زه بیا ورته ذکر وکم وانه دی الله نه موږ تعبیر کو په واجب الوجود باندې په سبانه واجب الوجود باندې نو زه ورته نمبر 1 د واجب الوجود تقاضا ده چې هی از بیکاز اف himself هغه موجود د خپل ذات د وجه هغه موجود دی موږ موجود د خدای د وجه موږ موجود دی خدای د وجه خدای موجود دی زمونږ د وجه نه د خپل ذات د وجه نو زه ورته هی از بیکاز اف himself او ورته دویم د واجب الوجود تقاضا ده چې هی سنسیو forever چې الله تعالی د همیشه نه همیشه لپاره یې ورته هم درېمه خبره ده د واجب الوجود تقاضا چې هی needs none everybody needs him هغه د اچ حاجتمن نه دی ټول خلک داغه حاجتمن ټول خلک داغه حاجتمن دي ورته د واجب الوجود څلورمه تقاضا ده چې هی از دی سول کریټر اف دی انټایر یونیورس اره ټول دنیا یک یو خالق دی یک یو واحد خالق دی اره ټول دنیا سول کریټر اره ټول دنیا یک یوازې خالق دی بیا ورته هی دی سول لارډ اف دی یونیورس اره ټول دنیا یوازې رب دی اره ټول دنیا یوازې رب دی رب په معنا د سسټینر او رب په معنا د کینګ چې اره ټول دنیا یک یوازې حکمران هم دی او یک یوازې پرووایډر هم دی صرف هغه رزق ورکوي صرف هغه دنیا تربیت کوي صرف هغه دنیا ټیک کیر کوي نو هغه دنیا یک یوازې رب دی نو بیا ورته وای مزید
د دینه په اخوا چې د واجب الوجود تقاضا ده چې باید چې یوازې هغه عبادت وکړي شنه نه بل چا خبره ده کړه نو بار تقدیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې قل هو الله احد دغه الله دی احد اکیو دی الله الصمد دا داسې ذات دی چې سو چا وته محتاج نه دی ټول خلق دته محتاج دي ټول خلق دته محتاج دي او د صمد په جدید عربي کې د ترجمه کې صالح صالح مونږ چې اردو کوته ټوس چې دا د الله ذات یو ټوس ذات دی الله ذات یو ټوس ذات دی ټوس نه په معنا د کمپیکټ ټوس ذات ته معنا په دې کې هیڅ کمزوري نشته په دې کې هیڅ ویکنس نشته الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه خدای د چاپلار دی نه د چازوی دی نه ورسره څوک همسر او مساوي شته عزیزانو علامه مرشکی برسلان وای ما حضرت ابوبکر ته وی چې دا خدای عقیده مسله ده تاسو د عمل سره ربط پیدا کوئ سوره اخلاص باندې عمل څنګه کیږي و ماته پیغمبر علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله دا الله تعالی په اخلاق ځان متصف کړي دا الله په صفات ځان متصف کړي یعنی باید چې انسان کې قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت الله مسوي قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مسلمان شان دا پکار دے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان صحیح دا روایات کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان دا مسلمان شان بداوی چرد په ذات با اللہ معلومیږي حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابی راغه و او دا الله پیغمبر ایو اصحاب خیر په دوستانو کې په مرګرو کې کم دوست او کم ملګری خملګری دی کم دوست او کم ملګری خملګری یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل ما طرف ته وګورئ تاسو کو پارټنرشپ یا شراکت چا سره کوي سوره معلومات کوي یره زدي فلانی مرګري سره لکه په دې بزنس کې شریکېږم جریجانه ته دې پیژنې دا څنګه سره دی بیا کجریجانه ته دې صفاتو کې بیا په مطمئن نه بیا قاری عثمان صاحب ورته قاری صاحب دا فلانو سره پیژنې زما ور سره لک شراکت او پارټنرشپ ته اراده ده اوس د مال زما په نظر کې اهمیت د زغوانه چې دا لوز نکړي چې دا شیرانه او د دین زما په نظر کې اهمیت نشته د دین زما په نظر کې اهمیت نشته شراکت هم پیدا کوم پته نه کوم چې دا سره څنګه سره دی دوستي هم ورسره جوړوم پته نه لګي چې دا سره څنګه سره تا توانی دور باشه زیار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تورا برجا زند یار بد بر جانو بر ایما زند مولانا روم ډیر عجیب خبره وکړه وی چې وس ډیر سي د ناکاره دوست ځان لا تعلق کا او ډیر لري ته پاتې کیږي ځکه ناکاره سړی مرګرتیا دا د تور زهريله مار د مرګرتیا نه زیاته خطرناک ده او ځکه چې ماره بدتن هاتو را برجا زنه زهريله مار خدای مکا کوي چې چلی جان بده واخلي خو یار بد بر جانو بر ایمان زند او ناکاره یار بده لومبه ایمان واخلي جبر جان اخلي لومبه بده بیمانه کې ایمان نه بده اخلاص کی بیا بده رستو ملکی بیا بده جان نه اخلاص کی نازیدانو عرض میں کول تاسو خدمت کې چین یو د خبر اخلاصونه به ان شاء الله د مانزه وخت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته تخلقوا باخلاق الله باید د خدای د صفات او پرتو او انعکاس او ریفلیکشن دا د انسان په ذات او د مسلمان په ذات کې موجود وي یعنی دغه به قهاریت وي دغه به غفاریت وي دغه به ستاریت وي دغه به رحم ادوي دغه به ستر مادوي دا ټول د الله صفات دي نو سوره الاخلاص باندې عمل الله احد چې مسلمان امت کې وحدت پکار دی څه پکار وحدت د خدای صفات دی دغه وحدت پکار دی الله الصمد د توس کې دل پکار نه کده الله ذات چې توس او صالح دی لم یلد ولم یولد الله تعالی دا غزاد کې مجانست نشته مجانست د غیر نشته نو مسلمانانو کې به مجانست د غیر ني مسله د الولاء والبراء الولاء والبراء تاسو په کې ویل دا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد anyhow عزیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې د مسلمان امت موجوده زمون حالي فقط وجد غدا د قران سنت تر حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه چې کله مالټین واپس راغی
وې د مالټې په تنهایو کې هغه جزیره کې هم په دې فکر مندم چې دا مسلمانان بدحاله ولیدي به دې نتیجې ته ورسېدم چې قران سنت باندې پوي نه دي او قران سنت باندې عمل کول تیار نه دي. نو بس دغه دوه سيزونه دغه علاج دی، دغه گویا څه دی، دغه یو شافي ټریټمنټ دی چې مسلمانان د دې موجوده کیفیت نه خلاص شي. اني هاو تاسو دا خبره ډېر توجه سره واورېدي. الله تعالی تاسو ته دنیا او د آخرت خیر درکړي. الله تعالی تاسو ته دنیا او د آخرت کامیابی درکړي. الله د امت مسلمه دا کوم زبون حال شي دا خدای را په کامیابی باندې بدل کړي. پروردگار علم تاسو په علوم د دین باندې بهر ورکړي. الله تعالی مونږ ته د علم نه بعد د عمل کولو توفیق راکړي. عمل کې الله تعالی مونږ ته اخلاص نصیب کړي. پروردگار هم د علماء او د سایه دا په مونږ باندې قائم او دائم ساتي. او الله تعالی طالبانو ته کما حق او د قران سنت پوهه ورکړي او دا مستقبل د هغه گویا معماران دی الله تعالی جوړ کړي. خدای دې ټول مسلمان امت سره احسان وکړي. الله دې مسلمان امت د ظلم د ظالمانو نه خلاص کړي. واخر دعوانا ان الحمد